باب د په بیان د هغې روایاتو کې چې راغلي دي په میتیازو د هغه څاروو کې چې د کومو غوښه خوړل کېږي چې دا میتیازې پاکې دي او که ناپاکې دي. اصل کې دې مسله کې په بول د ما یوکلو لحمه کې او پچې او سوټي دا د قیاس دي، د ټولو کې د اختلاف دی چې دا پاک دی او که ناپاک دي. خو دا مسله عنوان د بول د ما یوکلو لحمه سره یادي. دې کې ټول دوه رایې دي، درې امامان یو طرف ته دي او درې بل طرف. امام مالک او امام احمد ابن حنبل او امام محمد رحمهم الله د دوی رایه دا ده چې بول د ما یوکلو لحمه دا طاهر دي. بهمه رایه د امام ابو حنیفه او د امام شافعي او د امام ابو یوسف ده او ورسره سفیان ثوری هم ملګری دی. دوی وایي چې بول د ما یوکلو لحمه نجس دي. حدیث الباب په دې باب کې چې امام ترمذی کوم حدیث ذکر کوي دا بظاهر د مالکیانو او د حنابلو دلیل دی چې دلالت کوي په طهارت د بول د ما یوکلو لحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرنا حميد بن قتادة وثابت عن انس رضي الله عنه ان ناسا من عرينة قدموا المدينة فاشتووها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واصطادوا الإبل وارتدوا عن الإسلام فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم بالحرة. قال أنس فكنت أرى أحدكم يكد الأرض فيه حتى ماتوا وربما قال حمال يكدم الأرض فيه حتى ماتوا. قال ابو عيسى حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ان ناسا سکسان ود اورینه یو قبیله ده. بعض روایاتو کې راځي چې عقل قبیله خلق وو. عقل بخاری شریف کې دی من عقل و اورینه او یو روایت کې من عقل او اورینه په شک سره ده. یہ ټول روایات کې تدقیق دا دی چې دا ټول اته کسان څلور د اورینه قبیله او درې د عقل قبیله او یو ورسره بهر سره. ټول روایات کې به تدقیق راشي. دی قدم المدینه د مدینه منوره ته فاجتووها هوا ناموافق شو د دې مدینه د دوی سره. فاجتووها هوا ناموافق شو د دوی سره د مدینه وها زمیر مدینه ته یا دې مراد ده. فاجتووها د جواب په مرز اخته کړی دوی. فاجتووها د جواب په مرز اخته شو دوی. جواب د خېټې بیماری ته وایي. کم چې د جگر بیماری هغې ته یرقان وایي او د معدې بیماری چې هغې ته بدهضمي وایي. دا نه بدهضمي وه او نه یرقان وه خو د معدې بیماري وه. دې ته استسقا وایي. اوبه به یې ډېرې غوښتلې، تنده به یې نه ماتېدله. څوک ورته وبا وایي، تنده ورته څوک وایي. هلکه پلانکې جل وهلی دی. دا جل په بیماری باندې اخته شو. نو فبعثهم رسول الله اسلام فی ابل صدقه. نبی علیہ السلام دی ولیکل. دی په معنا د اله سره ده. ولیکل اله ابل صدقه ده. ځکه د بعثه په سله کې فی نه راځي، اله راځي. اله ابل صدقه د صدقې وخانو له ولیکل. صدقې وخان د مدینه منورې نه لري و ځنګل کې صحرا کې. د نبی علیہ السلام خپل ذاتي وخم پکې و
د هغې پی به کور ته راتلې بیبیانو نبي علیه السلام به د استفاده کوله دا د کور ضرورت وقال نبي علیه السلام اشربوا من البانها وابوالها سکی من البانها د پیو د دې نه وابوالها د میتیازو د دې وخان په دې په دا میتیازې به وهلې او دا پی او بس هیڅ ته بیماري راوړله بدا سما دا دوخان میتیاز ګرمه کولا وا ګرمه کولا ورته وایي دا دیو ورته نو یو وړ دیو په مزیدار څه دی تاسو به پوښتنه تاسو کوم څه کوي هیڅ مزه پکې نشته دی دی روا کې په هیڅ مزه نشته دا ناروا انداور دا کوم کوم شک پیدا شي ये कोई से दाखल हमें से तक तो मध्य अख्तर की इस्तेमाल हाँ आवाज़ नौकास्ता से चले उनको पकड़लू भी रावल के दमाड़े का राही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राही पुनके दो खान और मर्द دا یا سیار نومې ده د نبی علیه السلام آزاد شوی غلام او یا د ابوذر غفاري زوی و دا یو مړ یو ترې راوتښتېد او یو یې مړ مدینې ته راغی خلک یې خبر کړل چې هغوی خو داسې چل وکړ نبي علیه السلام یو دسته د مجاهدینو ته ورکړه ورسئ راوینیسئ خنزیران بس راوینیول او خان یې تم راواخیست واستقبل بلوخان دی کش کړه وارتدوا عن الاسلام الاسلام نه مرتد شو واوتي بهم النبي دا واستل شو دوی نبی علیہ السلام ته فقط ایدیهم وارجلهم نبی علیہ السلام بس کړل سینه د دې خپې من خلاف نه الټا پیژنې خلاص کسه او خیر په کسلاس وسمروا اعینهم او ګرم سلایان یو هل د دې پستر کې وس په نسری کړ د دې پستر کې راکښ والقاهم بالحرة او دي حريك واجل حرة شكلا نزمكي تويس قال نسوي فكنت أرى أحدهم ما بريد يود دي يكد الأرض ببي تجوبل بيزمكا بقلي وببغوطي حتى ماتوا وربما قال حماد كلا حماد دسي ويد يكد بزي يقدم الأرض ببي جوبل بيزمكا ببي ما مطلب يود حتى ماتوا يقدمو دي يكد معناه ولا یو حماد پر روایت کې چا سره راغلي یکیتو او په یو روایت کې یکدیمو راغلي دي هغه تاسو به پوښتنه قال ابو عيسى امام ترمذي وایي هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه او روایت شوی د ډیرو سندونو سره د انس نه او دا قول د اکثر اهل علم دي قالو هغه لا باس بقول ما يقول له باک نشته په امتیاز د هغه سکه چې دا غي نو دا خپل کیږي وخت خپل کیږي دا امتیاز کیږي دې کې سبق نشته انا کدرت دوه مسائل درې مسائل یو خو مقصودی مسله ده او دوه ورسره تبعی مسله مقصودی مسله ده چې امتیاز د بو د مایو کولو هم پاکي یو کنه او دغه مسله دا چې قصاص بالمثل جائز دی کنه سړی راولګي دا بل سړی مړ کو ټوټه کاغه به ټوټه کې کسر بوځي دا دوه مسلې او درېمه مسله دا ده چې علاج په حرام او معالجه څنګه ده تداوی بالحرام څنګه ده چې امتیاز نجس وینو په دې د علاج څنګه کاو دا درې مسلې دي اوله مسله کې تاسو تماویل چې دوه مذهب دي امام مالک او امام احمد او زمونږ د مذهب نه امام محمد هغه د طهارت قائل دي او دای دلیل دی چې بول د ما یوکل لحمو پاکي صحیح ده او امام ابو حنیفه او امام شافعی او زمونږ د مذهب امام یوسف د حرمت او د نجاست قائل دي الکه په پوښتنه زمونږ خپل دلایل دي خدي حدیث چې دوی په استدلال نیول اول به دې ته جوابونه اول جواب دار چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په وحی سره معلوم شوی
چې د دوی د پاره په دې کې علاج دی. نو دا صرف د دوی پورې خاصو، دا تشریع نه ګرځي، شرع نه ګرځي چې نور هر ټول بول د ما یوکلو دا یو خاص واقعه و او دوی ته مختص شوی په وحی سره. عامه قاعده دا نه ګرځي چې دا هر ما یوکلو لحمه امتیاز دې پاک شي. دا یو خبره، یو جواب. دویم جواب دا دی چې اشربوا من البانها و ابوالها، دا د علبتها طبنا ومان باردا د قبیلې نه دی. چانه اصل کې داسې دی علبتها طبنا، دا ساروی مې گیا مې ورکړه طبنا د بوسو، وسقیتها مان باردا، او خروبه مې که په یخو اوبو. نو سقیتها حذف شوی دی او دا مان باردا متعلق شوی دی د علبتها سره. پیسې دام دقه شان دی. اصل کې داسې دی اشربوا من البانها، سکاک وکئ من البانها د پیو د هغې نه، د پیو نه، او واستشفوا بابوالها، او شفا حاصله کوي په میتیازو، او استشفا په ابوالو باندې هغه بوی کش کوئ. استشفا به ابوال بل هغه بوی د اوخ بوی کش کول. ځکه جوا د پاره عربو کې دا مشهوره و چې د میتیازو بوی چې کم دی دا مفید. هلکه په پوه شي نو سقیا اسکل د میتیازو نو دا یې سو بویولی و. هلکه په پوه شي کې په پوه. دا دیم جواب شو چې داسې کوئ. او دریم جواب دا چې ښځه دا صحیح ده چې میتیاز یې مسکی، خدا سخت ضرورت تو، او د سخت ضرورت په وخت کې په حرام استعمالولم جایز دي. از ضرورات تبیح المحظورات، ضروریات خو ضروری سی، ضرورت په وخت کې خو ممنوع سیزونه هم حلالي او جایز کی. تاسو په خبره باندې پوه شئ. او نور بګڼ جوابونه دي. ښځه مونږ دلیل چې مونږ وایو چې بول د ما یوکلو لحمه دا نجس دی، زمونږ ګڼ دلایل دي چې مشهور پکې درې دي. یو دلیل حدیث د داری قطنی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي استنزهوا من البول، د تشو میتیازو نه ځان ساتئ، فإن عامة عذاب القبر منه، ځکه عام عذاب قبر د دې نه دی. عذاب قزان ته ساتي ځکه نجس دی کنه، پاک سیز باندې خو عذاب قبر نه راځي کنه چې نبی اسلام حکم کې چې ځان ته ساتي. الکه تاسو به پوښتنه نو دا په عموم باندې بول عام دي کله ما یوکلو لحمو کې غیر ټول ته شامل دي. زمونږ یو دلیل داش. دین دلیل زمونږ حدیث د سعد ابن معاذ د وفات د واقعې دی چې سعد ابن معاذ وفات قبر جټکا پیراله او داسې سړی و چې اویا زره ملایکې جنازې ته راغلې، او نبی علیہ السلام فرمایي چې یو رومال د سعد ابن معاذ په جنت کې د دنیا او د مافیها نه غوره دی. د څه د وجې نه پیدا راغلی تپوس وشو چې یاره د به ګډې سره ولې او د هغې د میتیازو نه به یې ځان نه ساته. فلا یستنزه من البول. صحیح شو. نو بیا بعضې روایتو کې راځي چې ښځې نه یې تپوس وشو. ښځه ګنګوهي دا واقعه لیکلې ده او مطلب توثیق یې د دې کړی دی. او شان ورشا کشمیری وایي که دا سند چرته صحیح شي نو بیا خو زمونږ په مذهب باندې دا نص صریح دی چې ابوال د ما یوکلو لحمه دا نجس دي، ځکه د به ګډې سره ولې ګډې خو ما یوکلو لحمه دي که نه. دریم دلیل زمونږ تاسو ترمیزي جلد ثاني کې ویلي دي چې منع راغلی د کراهیت د لحم د جلاله. جلاله هغه څه ته وایي چې هغه مرداري خوري. څه ته وایي چې مرداري خوري. هغه هر شی کیدی شي، ګرم کیدی شي، بیزم کیدی شي، سخی او سخیم کیدی شي چې سوټي خوري او د انسانانو ګندګي خوري. بس بل خوراک کې نه. یو خو چرګی که نه، چرګ هم ګندګي خوري که نه، خو هغه خو لږه لږه خوري، نور څه ورته میلاو شي هغه هم خوري. او جلاله هغه څه ته وایي چې بس همدا ګندونه خوري.
نو د دې دا غندونه په چا اثر وکي، په غوښه اثر وکي. نبی اسلام منع کړی د چې غوښه به نه خوري. نو ګورئ پاک غوښه د پاک او د حلال ساروي نبی علیہ السلام بند کړی دا چې اثر په د چا دی، دما یوکل لحمه د ګندګۍ دی. نو دما یوکل لحمه ګندګي به په خپل څنګه پاک شي. سلورم دلیل زمونږه نبی علیہ السلام اجازت کړی دی چې مونږ په مرابض الغنم کې کولی شي، غوجل کې د ګړو ولې کولی شي ځکه پاکي دي. دا د هغې دلیل دی. زمونږ دلیل خو دا دی چې ناپاکي دي که نه، هلکه تاسو پرې پوه شئ. نو دا زمونږ دلایل دي چې بول د ما یوکل لحمه نجس. هغې بیا په مونږ دقه اعتراض کوي چې نبي علیہ السلام اجازت کړی دی په مرابض الغنم کې. نو معلومه شو چې پاک دي، ځکه ناپاک ځای کې خو مونځ نه کېږي. نو جواب دا دی چې نبی علیہ السلام خو اجازت کړی دی، منع کړی ده د چا نه؟ دا د مبارک الیبل نه، د اوښانو په غوجل کې به مونځ نه کوي. نو معلومه شو چې بیا خو د اوښانو میتیازې ناپاکې دي، ځکه نبی علیہ السلام ته منع کړی ده. او تاسو خو د اوښ او د ګډ خبره نه کوئ، د ما یوکل لحمه د ټولو خبره کوي. اوښ هم ما یوکل لحمه. هلکه په جواب پوه شئ. وفي قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم. نبي الإسلام د دې سترګو کې سره سلایان وو، لأنهم سملوا أعين الرعاة، ځکه دوی د شپونکیانو په سترګو کې ګرم سلایان وهلي وو. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعلم أحدا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد بن زريع. دی شیخ یعنی یحیی بن غیلان د یزید بن زريع نه ذکر کړی دی، بل چانه دی ذکر کړی. دا معنا د دې قول د چول جروح او قصاص، زخمونه به بدل دي. وقد روي عن محمد بن سيرين قال ما بلنا هذا قبل ان تنزل الحدود، مخکې د حدود نازلې دلونه، حدود لا دی وخت نه نازل شي. دا صحیح خبره. قوات قصاص بالمثل جائز ده کنه ده جائز؟ زمونږ مذهب دار چې نه دی جایز، او شافعي صاحب وایي جایز دی. البته یو صورت کې نه دی جایز چې مقتول په لواطت وجلی یا په بل حرام کار داسې به نه کړي. صحیح شو. نو ځکه لا قوه ده الا بالسیف، قصاص نشته مګر په توره سر باندې کټ کې. دا زمونږ مذهب دی، بخاري شریف روایت. شوافی وایي جایز دی. نو د جواب وکړو چې دا قبل ان تنزل الحدود، او حدود لا نه راغلي، نو گویا کې دا منسوخ دي. حدود راغله چې لا قوه ده الا بالسیف، دا حکم لا. خطا داوی بالحرام څنګه ده؟ د شرابونه علاوه بعضې وایي په هر څه جایز ده، او بعضې وایي چې سخت ضرورت او حاکم حاذق مسلمان وایي چې به دې جوړېدل یقیني دي، بیا په حرامو باندې علاج جایز ده، به قدر ضرورت په استعمال کړي. درود شریف اللهم صل